جنتیان په 1500 کاله د جنت په حساب حیرانه دي ګرځي حیران وي حیران بیا به رب العالمین خپله باندې د سوره رحمان تلاوت خلق به یې ووایي رب العالمین به د سوره رحمان تلاوت کوي جنتیان به د دې قرآن اواز اوري دا کوم قرآن چې تاسو په تلاوت د ډېر په شوق اورئ هلته به در باندې قرآن اشنا لګي چې دا خو هغه قرآن دی ما چې به تراو کې اورېدو ما چې په روژه کې سر نه اوچتو دا خو هغه قرآن هسې نه چې ناشنا یې چې بیا وایي چې دا کوم کلام دا کوم کلام دی دا خو په ما ناشنا لګي نه چې دنیا کې تلاوت کړی هغه به در باندې ډېر اشنا لګي د سوره یاسین تلاوت سوره رحمان تلاوت به رب العالمین په خپله او جنتیان به یې ووایي تش د قرآن اوازونه وي د داود علیه السلام تلاوت کې نوم به د قرآن کې د بل آسماني کتاب تلاوت به نه په جنت حافظ قرآن ته به وایي لوله په دې به په یوه درجه خیږي نو وایي به ورته چې اخیري آیات ووایي نو دقه دې درجه چې دا د قرآن حافظ اخیري آیات ووایي او درجه میلاو شي وایي دې چې وګورو ټول به حاملین د قرآن سرداران د قرآن عام سړی به پکې نه وي حملة القرآن عرباء أهل الجنة يوم القيامة تشبه حاملين د قرآن حاملین د قرآن د دې عزت کوئ دي له الله سرداري ورکوي په میدان په جنت کې وایي دی چې نظر ور واچي نو ټول به سرداران نو د ده به مور او پلار نه یسته ده به مور او پلار نه پلاره څومره بختور دی زه وایم چې د حافظ قرآن پلار ته ما په اعزاز سمولی چې د حافظ قرآن په پلار پسې ما په اعزاز ګرځولی چې پلاره امي سړی او الله دومره لوی مقام درکو ګوره نه حافظ دی او نه عالم او الله دومره لوی مقام ته ورسولی د دې به وایي الله زما مور او پلار څه شو وایي په جنت کې دي خو دلته نشته دې به وایي الله ما لی راوغواړئ نو سفارش خو به یې ځکه قبلېږي چې سردار وي که نه چې د جنت سردار وي نو الله به یې سفارش نه قبلوي د ایم پی ای ویلې سفارش قبول دی که نه سرداران دي که نه دنیاوي سرداران نه دي سفارش قبول دی که نه هلته به ارمانو کې چې لس ډاکټران بچي مې نه وی خو چې یو طالب جان بچی مې وی وظیفې دې ټولې کړی وی خو چې یو حافظ قرآن بچی مې وی نور دې هېڅ نه وی شل دې وی خو چې یو حافظ قرآن بچی مې نه وی نو مور او پلار به یې د هغې سردارانو ځای ته رانوي یوه عوام او د سردارانو ځای ته به راشي دا د قرآن حافظ به وایي یا الله دې ما سره دلته کې یو ځای دا خو جنت دی او ما سره به دې یو ځای وځي حواس به وشي وایي به نه د قرآن حافظان وایي نه عالمان وایي نه حافظان وایي نه عالمان وایي خو دې بچي سفارش وکړو تاسو ورسره په دې ځای کې اوسېږئ څومره لوی مقام دی د حافظ قرآن د پلار څومره لوی مقام دی د حافظ قرآن د مور نو بچي د القرآن حافظان کوي فکرمند شئ د نن نه د نن نه ډوډۍ پې م غواړه ډوډۍ پې م ټولوه وایي په کورونو باندې ګرځه وایي چې وظیفه راوړئ الله مو بخښه دا غواړه بچیان هر څه کوه بچیه خو د قرآن حافظ به جوړېږي زما دا ارمان به پوره کوې زما ارمان به پوره کوې چې تا پسې ولاړ یم او ته په تلاوو کې قرآن واورئ که بیا مرګ راشي نو راشي ای به یو حافظ قرآن بچی به مي زه به قبر کې یم او هغه به قرآن لولي او ما ته به دعاګانې نو د نن نه کلک عزم وکړئ چې بچي به د قرآن حافظان جوړو انشاءالله علما به یې جوړو انشاءالله حدیث مبارک دی وی میدان محشر به اواز به وشي د عرش د طرف نه خلق به یې واوري دا نن موږ ناخبره یو ځکه یقین وکړئ چې ناخبره یې ډېر نوجوانان ناخبره یې ځان داسې اخرت خرابوئ یقین وکړئ چې نه پوهېږئ وی مولي صاحب پوهېږو زه هم د سره نه پوهېږئ وی پوهېږو وی په سوچ لګیږئ زه هم ناپوهه بې سوچه لګیږئ ته چې د علماو پسې را بدې ردې وایي نو ته به پسې په پیر بابا کې ووایي ته به پسې په پونیر کې ووایي ته به پسې په زیله کې ووایي ته به پسې په ټول پاکستان کې په میډیا ووایي ټیک شو چې میدان محشر شي د پیر بابا نه زیله بونیر نه پاکستان نه د نبی علیه السلام امت نه د آدم علیه السلام نه واله د نبی علیه السلام پورې ټول خلق به جمع وي
یو आवाज به وشي د پیر بابا خلق به ووي چې یا معشر العلماء اے د علماء جماعتا الته به سترګې وغړېږي او دا ماسیچک دا خو میدان محشر دی علماء ته د عرش نه आवाज وشو زه خو ډېر په حالت وم ما ته څه پته وه نن आवाज مې وویلو ټول خلق به دا आवाज ووري دا به د عرش د طرف نه وی به ای د علماء جماعت رانږدې شي دا علما به ټول رانږدې شي وی به علم مې د دې لپاره نه و درکړی چې جهنم ته مو وغورځوم علم مې دې لپاره درکړی چې جنت ته بوځمه ای علماء زیدی حساب بی کتاب جنت ته حدیث مبارک کې دا الفاظ نقل دي وی دی به روان یو دا خلق به داسې ناستې ټولګي په ټولګي تپوس پکې چېرته ځئ دی به مونږ خو جنت ته ځو حساب ستاسو وشو او وشو دی به ورته وایي زمونږ خو لا حساب پاتې زمونږ به څه کي دا مکالمه به ورسره دا خلق کوي او د عرش د طرف نه به ورته داسې یو اواز وشي حدیث مبارک کې راځي اجتمع العالم والعابد على باب الجنه د جنت دروازه به یو به عالم راشي یو غیر عالم الله به غیر عالم ته وایي ته ځه جنت ته دې عالم ته به وایي قف ادرک عالم به د جنت په دروازه ایثار شي او غیر عالم به جنت ته راشي عالم به وایي زه خو ایثار کړی یم تاسو به سوچ چې د سره به ډېر ایثار کړي ځکه نه رب العالمین به ورته وایي عالمه دې مې یوازې جنت ته پرېښود او تا یوازې نه دی عالم به یوازې ځي نه جنت ته انشاءالله دی الله یوازې پرېږدي نه جنت ته که نه دی یوازې ډېر جنت د تلو نه دی دی به یوازې جنت ته نه ځي د چې هغه 3-4 کاله په پردي کلي کې وظیفې ټولې کړې وي چې وظیفه راوړی الله وبخښي هغه وظیفې چې ټولې کړې وي بیا چې فارغ شوی و نو طلبه ورته سبق ووایه او د دې پټکي سره ګرځه او په دوکانونو کې چندې کوه او طلبه ونه پیسې ټولوه او خلقو ته نیکې ښونه کوه په دې منبر به سړی غلطه مسله وکړي په دې منبر چې سړی کښېني غلطه مسله به وکړي چې غلطه مسله یې وکړله خلکو پرې عمل وکړو ګناه یې په چا ده په دې عالم ده که نه ده دا داسې وړه مسله ده دا داسې